बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। ज़मा मुख्तरमो ईमान वाला वरुणो, नन मा ستاسو د وړاندې د جمعې د دې مبارکې او بابرکته ورځ په دې بابرکته لمحاتو کې د الله رب العزت د دې مبارک کتاب د قرآن پاک د 18 پاری او د 28 پاری د 2 آیاتونو نه صحیح ولوستي د یو خاص غرض او د یو خاص مقصد د پاره. هغه غرض او مقصد دا دی چې دا کم 2 آیاتونه دا غي صحیح ما ولوستي نو پاغي یو آیت کې هر مومن ته الله حکم کوي چې تخپل ځان او خپل اولاد د اور د جهنم نه بچ کا، او دویم کم آیت کریمه چې ما ولوستو نو پاغي کې الله تعالی حکم کوي مونږ ته چې اے مومنانو کم ځای باندې نظر لګول جایز نه دي، الته نظر مه لګوئ. د دواړو آیاتونو پښتو کې مطلب دا چې خپل ځان او خپل بچی اے مومنانو د جهنم د اور نه بچ کې، او د بل آیت مطلب دا چې اے مومنانو کمزه کې تاسو ته د نظر د لګولو حکم نشته نو الته نظر ملګوي. اوس دا اول آیات کریمه د سوره تحریم آیت نمبر 6 کمیسه چې ما ولوستا نو مفسرین د دې آیت لاندې قو انفسکم و اهلیکم نارا د دې معنی لیکي چې د دې مطلب څه دی. حاصل خو صرف په لنډو الفاظو کې دا شو چې ځان او خپل بچی د جهنم د اور نه بچ کې. څنګه به ته بچ کې؟ آیا اوبه بچ کم دی روړې پیپ په بوزي په دې بره جهنم اور ته مړ کې خپل بچی به ته بچ کې کنه د جهنم اور چې هغه دی بلیږي ته په دې طرف تلار بدله کې داسې بلړ شي. دا مطلب دی نه، دا مطلب نه دی. د دواړو آیاتونو باندې د تفصیل نه مخکې زاغه موضوع تاسو تقدم چې زه ویل غواړم. زما څه مقصد دی نن بیان کې؟ تاسو کاوریدلی د نن نه یو 2 هفتې مخکې په دې 400 کې یو معصوم الک ووجلی شو چې هغه ډېره دردناکه واقعه ده. ما چې خپل هغه واقعه بار بار د هغې د پلار او د مور خبرې اورېدې نو زما په هغه ورځ باندې بلډ پرشر های و ما ته ډېر زیات تکلیف و. ډاکټر له لړم ما ته څه مسله ده. ما سوچ کو چې کور کې پریشانی نشته الحمدلله، بار چا سره جنگ جګړې نشته، الله فضل دی. نو یکدم مې ذهن ته راله چې ما صرف دک خبرونه اورم بس په هغې مې ځان له زړه او دماغ
ما را ډکړو د غم او د پریشانۍ نه. نو د هغې نه ما یو سبق او یو نتیجه واخیسته چیرې مسلمانانو ته دا هول دي چې الله تعالی فرمایي د جهنم د اور نه بچ کا. نو د جهنم د اور نه به دې په څه باندې بچ کیږي؟ نو د دې لاندې علامه ابن کثیر یو معنی دا کوي ادبوهم وعلموهم. څنګه به بچ کې؟ آداب د ژوند د تیرولو ورته وښیه، علم د ژوند د تیرولو ورته وښیه. دا معنا چا کړې ده؟ دا معنا علی رضی الله تعالی عنہ کړې ده، ابن کثیر را نقل کړې ده. او عبد الله ابن عباس سے وی د دې معنی دا ده اعملوا بطاعت الله. اے مومنانو په خپلم د الله تعالی تابعداري کوئ، نو خپل بچو تم د الله ر تابعداري وایي. زمونږ نن دا پکې میاس کې دا نکته بیانوم چې موږ ته نن مسله څه ده؟ زه په خپل دین کار کوم الحمدلله او په ډومبي سب کې روان یم، خو زوی مې کوم طرف ته روان دی؟ زما د لور څه کیفیت دی؟ زما د بیبي څه کیفیت دی؟ دې ته به تاسو اوس ځان ټول هر طرف ته بوځئ چې یاره زما یو بچی یو سړی د شپې میرې ته بوځي هر څه چې ورته وایي او بیا راله ووجني، زما پکې څومره قصور دی؟ په دې کې زما څه قصور شته که زما پکې نشته؟ ما په دې کې دې ګناه کې دا زوی په دې وجلو کې ما څومره حق ادا کړی دی چې دې ته بچ کم، دې زه د دې فتنو نه وساتم چې څنګه الله وایي د جهنم د اور نه بچ کا، نو دغسې د دنیا د مصیبتونو نه هم بچ کا. ادب ورته وښیه، علم ورته وښیه، د الله په اطاعت یې راوله. دا معنی چا کړې ده؟ عبدالله ابن عباس کړې ده، د الله په بندګۍ یې راوله. او یو بله معنی کوي واتقوا او دی ویروه د الله د نافرمانۍ نه، په خپله مو یریږئ او دی هم د الله د نافرمانۍ نه ویروئ. او بیا وی مرو اهلیکم بالذکر، د ذکر حکم ورته کوئ چې سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. قتاده معنی کوي ینهاهم عن معصیت الله، ینهاهم عن معصیت الله. ځان خپل بچی خپل اولاد د الله د نافرمانۍ نه بچ کا، د الله د نافرمانۍ نه بچ کا. د دې وجې نه ابو دردا رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه خپل زوی کېنولی دی او ورته وایي بچیه زیات وخت جومات کې تېروه، زیات وخت ستا کور د جومات وي. صحابي ځان سره رور کېنولی، مشر کشر کېنولی دی او د حیا په باره کې ورته مسلې وي، د حیا طرف ته ترغیب ورکوي، دې ترغیب ورکوي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا باندې تیر شو. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کی شوی ورته څه خبرې ورته فرمایي عرض کې ورته. نو دا مسلمان صحابي وی جی د حیا تعلیم ولا ورکومه، جی د حیا طرف ته ترغیب ولا ورکومه. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل پرېږده، حیا خو د ایمان نه ده، حیا خو د ایمان نه ده. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. انسان چې کله د حیا وغورځوله څه چې وس کې نو ستا خوښه ده. مطلب دا و چې حیا خو ډېر لوی څیز دی، خو دله په خپله پکار دي چې دې ځان کې حیا پیدا کړي. د دې ایت لاندې د علماو چې څومره تحقیقات دي، ادب ولا ورکا، حیا ورته وښیه، د الله د نافرمانۍ نه بچ کا. اوس ادب، حیا، علم د الله نافرمانی، د الله نافرمانی څه چیز دی؟ دی به دروغ نه وي، ټیک ده، دی به غیبت نه کوي، ټیک ده، دی به پردی حق نه وي، ټیک ده، خو ده ته به دام وی چې دا خپل شکل دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو موافق جوړ کا. تا دا خپل بچی داسې جوړ کړی دی، تا د خپل بچی شکل داسې جوړ کړی دی چې هغه بار په لار روان دی، نو درندگان خلق موجود دی. شته که نه درندگان؟ هغه درنده ستا بچی ته په کوم نظر ګوري؟
دا هغه درنده په زړه باندې چې کله دې ستا دا بچي په داسې شکل کینی چې د په دې دی کې ګیره لږه رادا کړې ده د چې کوم دی په ناشنا طریقه د یهودو ویښته کټ کړي دي د یهودو په طریقه باندې ویښته اړولي دي او یو درنده یو د نفس غلام هغه دا بچي اینی هغه په څه تېرېږي هغه څه وایي نن چې څومره بچي د ظالمانو درندګانو د لاسه په چاړو وهلی شو یا چې کوم دی په ګولو ویشتلی شو نو په هغې کې خو ډېرې وجې دي خو یو وجه پکې دا ده د پکې که نه ده پکې نو د دې آیت مطلب دا دی ګورئ بچي ته به د مونځ هم وی بچي ته به د روجې هم وی خو بچي ته به ساده لباس هم جوړی ها دله به د ښکلي د ګیرې توفیق هم د الله نه غواړي لکه څنګه چې ولې د ملازمت لپاره د شپې تهجد کې د ملازمت لپاره ولې د شپې د الله نه غواړي نو دقسې به ولې دام غواړي د الله نه چې ای الله زما د دې بچي د عزت الله د هغې حفاظت وکړي او د عزت حفاظت به څه کېږي تش په دعاګانو به نه کېږي عملا چې کوم څیزونه عزت ته نقصان ورکوي د هغې نه به خپل بچي بچ کې د هغې نه به خپل بچي بچ کې د هغې نه به خپل بچي ساتي د خپل بچی هغه شکل به نه جوړی نه برداشت کې چې کم شکل د جینکو دی د دې وجې نه جناب رسول الله صلی وسلم په هغه ښځو باندې لعنت ویلی و چې هغوی د سړو شکل اختیارو او جناب رسول الله صلی وسلم په هغه هلکانو باندې لعنت ویلی و چې هغوی د جینکو شکل اختیارو چې کم کړه د زنانو پکارو او هغه نارینه جوړ کړو نو نبی علیہ السلام او فرمایل دا لعنتیان دي دا زما د امت نارینه لعنتیان دي چې کله دې څه کوي دې د جینکو شکل جوړي او زما د امت دغه جینکې لعنتیانې دي دغه مستورات زنانه لعنتیانې دي چې دې د نارینو شکل جوړي نو چې زه ته د خپل زوی دا نه چې زه 100 روپۍ ورکړم چې زه ورشه کومه نایحانه کې ویښته کنچي نو کنچي که زمونږ استادان د سکول هغې باندې هم الله اربها کربها رحمتونه ولیږي په اللهي استاز دی کې دا دوکان یې چې الله دې صحت نصیب کړي نور روغ دی خو د خپو کې لږ تکلیف ته الله دې شفای کاملې نصیب کړي دا زمونږ په اوم کې پر ماسټر و زما ویښته لږ لوي وو نو زما والد صاحب ته دلته په اډه کې ووایي وی ریزوی را ویښته برابر کا چې زه نن دا خبرې کوم دا د وړوکوالي خبرې مې را یادېږي زمونږ استادانو سره پخوا دا احساس و چې د یو معصوم ویښته به څنګه جوړو د ده شکل به څنګه وي دې به د درنده نه څنګه بچ کوم زه دې به څنګه د درنده نه بچ کېږي د دې وجې نه د نارینو ټولو مشرانو ته یم چې غیرت ایماني ګورې په ځان کې پیدا کول پکار دي ګورې ښه ته به دا نه وایې چې اوس بچي د چا نه مني ولې به نه مني زوی به ستا یې زوی به زما یي او دی به زما نه مني خو ما ټول عمر هغه داسې ذات پرېښی دی هغه ټول عمر د ازادۍ ژوند تېر کړی دی نو اوس خو زه پر وس کې صحیح مسلمان کولی نه شم چې زه پر وس کې چې کوم دی اوس هغه بدل کړم په هغه باندې ګیره پرېږدم په هغه باندې ساده لباس اختیار کړم ولې دا به سړی بغیر ګیرې بغیر برې تو ډاکټر کېږي او سره د ګیرې به نه ډاکټر کېږي څومره ډاکټران او ډي سي ګان درته وښیم چې ښکلي ښکلي ګیرې دي اوس د دیر نه یو ډي پي او صاحب ما ته چا یو پوسټ را لېږلی دی ریټایر شو هغه خلکو ته ښکلې په شره برابر ګیره د سنتو موافق ګیره او هغه بیان کوي خلکو ته وایي خلک ټول د علاقې مشران یې راغونډ کړي دي وایي خپل بچي د دې دور د درندګانو د ناسورو نه د بچ کولو لپاره د قرآن سره ټچ کې قرآن ته نږدې کې دا بچي قرآن طرف ته راولې هغه چا سره یې بوځئ چې څوک ته د حیا تعلیم ورکي چې د شکل صورت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان نه وي چې ما د دې معصوم زوی شکل د جینۍ په شان جوړ کړی دی ما د دې خپل زوی شکل د جینۍ په شان جوړ کړی دی نو زه د معاشرې درندګانو نه بیا څه ګیله به کوم زه به څه یم چې زما بچي ته نقصان ورسېد نو کوشش وکړئ الله تعالی نه وغواړئ الله تعالی نه وغواړئ چې مونږ او تاسو د خپلو بچو څومره وس زمونږ کېدی شي چې مونږ هغه بچي د هغې شکل صورت عالم دی نه شي حافظ دی نه شي خو مسلمان خو دی که نه د ده په ګیره باندې مونږ خصوصي توجه ورکړو خصوصي
د په ساده لباس موږ خصوصي توجه ورکو ان شاء الله چې د دې دور د درندگانو نه به الله بچ ساتي. دویم آیت چې ما لوستی و زما بچی دی ما ورته ونه وی زه ټیک شو هغه ناشنا قسم جامې واغوستې هغه ناشنا قسم ویښته پرېښودله هغه بار د روت ګرځي نو اوس راشه د الله تعالی د حکم ته ګوره سا عجیبه زار شم د الله د کتاب نه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے محبوبہ مومنانو نارینو ته ووایا چې نظرونه ښکته کي د الله د کلام نظر شم عجیبه نقطه را پکې دی ورسره نه دي ویلي چې زنانه وویني نظرونه دې ښکته کي ځکه دا آیت زما مخې ته آیت نمبر 30 ورته وګورئ د آیت ترجمې ته وګورئ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مومنانو سړو ته ووایئ چې نظرونه دې ښکته کي ويحفظوا فروجهم د خپلو شرمګاهونو حفاظت تیو کی ذالک ازکا لکم ذالک ازکا لهم دا نظرونه ښکته کول او د غورتونو حفاظت کول دا سبب د پاکۍ د دې دپاره دی په دې سره به دې د بدنامۍ نه بچ شي په دې به بدنامۍ ونه لګي د دې لمن به داغداره نه شي د دې په کردار به داغ ونه لګي دی به د پاک کردار خاوندان پاتې شي ان الله خبیر بما یصنعون بېشکه الله تعالی پوهیږي په هغه چې دی څه کوي نو دې کې د زنانو ذکر نه دی کړی صرف دا ویلي چې کوم ځای کې نظر لګول حرام دي نو دغلته به نظر نه لګوئ نو اوس مفسرینو پسې وضاحتونه کړي دي دا عجیبه کتاب دی دې کې څه عجیبه خبرې دي خو کچرې موږ ته صحیح کېناستو او موږ په صحیح معنی باندې واورېدو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د مبارکو احادیثو پرانا کې د سترګو د نظر حفاظت علماو د دې د مختلفو کتابونو نه چې کومې خبرې راجمع کړي دي نو تقریبا 50 انعامات د دې ذکر کړي دي چې د نظر مونږ حفاظت کوو دا خو معاشره ده یو مسلمان بچی دی ګرځي به یو مسلمان ارویره به ګرځي یو مسلمان نه لور به ګرځي بار به غم حاضر نه راوځي نو ته به څه کوې ته به پردو خلکو ته ګورې یو مسلمان بچی به ټول عمر کور کې ناست یو بار نه راوځي ته به د بل عزت اخلې نو ته به د بل عزت نه اخلې ته به د بل د عزت نه ځان بچ کې د دې وجې نه علماء لیکلي دي امام احمد بن حنبل رحمه الله دا هغه کول یې نقل کړی دی چې یو سړی ولا راغی یو سړی نو هغه سره یو ماشوم و د هغه په مخ باندې ویښته نه و لاړو کې و نو ورته دا څوک دی امام احمد بن حنبل ته تپوس کړي دا هلک څوک دی ورته وایي یا مې خورایې دی وی آینده چې زما ځای ته راځې دی به ځان سره نه راولي آینده چې زما ځای ته راځي دی به زما ځای ته نه راولي ولې د یوې زنانه سره مختلف د علماو اقوال دي د بعضو سره یو شیطانی د بعضو سره دوی او چې کم هغه معصوم نابالغه چې د هغه په مخ ویښته نه راغلي وی یو روایت د علماو د اولیاو په کتابونو کې دی چې د سره 19 یا اویا شیطانان وي انسان مبتلا کوي په ګناه کې بے حیایت انسان راړی بے حیایه کې انسان ډوبوي بے حیایه کې انسان غرق کوي د دې وجې نه علامه ابن کثیر په دې آیت باندې لیکلي دي دا چې ما کوم آیت ووی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم د دې آیت لاندې لیکي وی تاسو نارینه نه دي نارینه به هغې هلکانو ته جوح نه ګورئ چې د کبو په مخ باندې ویښته نه راغلي د کوم ماشومانو په مخ ویښته روارو خورایي دا نه ګورئ ها پردې یادو تر دې پورې چې په خلیة الاولیاء کې لیکلي چې داسې معصوم پردې به ځان سره په سایکل او په موټرسایکل باندې هم نه بوځي د دې وجې نه امام محمد رحمه الله زمونږ د فقه حنفي لوی عالم د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی چې کله پلار راوځ دی ډېر زیات ښکلی الله ډېر ښایست ورکړی نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي ورشه دې بوځه سر ولله ولنه وخورایه څه ورته
او د چې راکمې کپړې اغوستي دي دا درکا زړې کپړې ورته واچوه بیا به الله هغې د په خپل علم کلاس کې دا علم چې کله یې راوستو نو ترکمې چې د امام ابو حنیفه رحمه الله وی دغه باره کې دا روایت دی ترکمې د ده په مخ ویښته نه راغلي دی به سبق دا نه شاته کېنولو چې کله هغه مطمئن چې د مخ باندې ویښته راغلي وي نو هغې بیا ځان سره چې کوم دی کېنو د دې وجې نه استاذ عالم هغه ته ویتم احتیاط کوه چې داسې هلکانو سره غیر ضروري خبرې د هغې نه ځان ساتئ د دې وجې نه غیبت کی تباکانیه یو کتاب دی د دې په 239 صفحه باندې لیکي وی هغه هلک چې په مخې ویښته نه دي راغلي او دلې ویښته په یو ډیزاین او په بل ډیزاین ور اړولي دي او دی یې داسې راپرېښی دی نو وی دا اور دی اور ښه اور دی څه دی اور دی د نور دپاره او داسې هلک سره مستی کول د جهنم د تلو برابر دي داسې هلک ځان سره په سورلی کېنول داسې هلک سره چې هغه سره غاړه میلاول موږ دا غاړه میلاوو که نه چې د جمعه انشاءالله په دې تقریر کوم که خیري چې دا موږ لاس میلاوو او غاړه میلاوو یو ته مصافحه وي یو ته معانقه وي د دې به شرقي حیثیت ته تهیم انشاءالله دا به چې د بلې جمعه کې که خیري که الله ژوند راکړو بله هم مسله نه وه نو دا به بیا زه ووایم چې دا موږ هر وخت یو بل سره غاړې میلاوو د دې شرقي حیثیت سره چې وخت به لړ شي هلکه په خیر بیا به دې میلاویږي نوي کلي نمبر راشي هله په خیر او بیا به یو بل ته غاړې ورکوي دا غاړې ورکولو مسله تا ته یاده ده خو دا سزا خو دله ځکه درکوي الله چې ته خو د علماو نه ځان نه پوهېږې که نه ته اوس بس کیسو کتارو ته کښېنې چې څه ته ښکلې ښکلې کیسې کوي که نه وایي بس ټیک ده یاره ډېرې ښکلې خبرې وکړې یو کس راغلی و کیسو مولا له تللی و دلته راغی ما ته یې راغلی و چې ډېرې ښکلې خبرې وکړې مې جي څه ووایي وایي بس یاره چپ شه که نه ناشته مسلې یې وکړې مې څه مسلې یې وکړې جي وایي بس وایي چې زموږ په کلي کې یو هلک و دا مسله وه جي او پلار یې منډه راغی چې تماچه یې راغستی ځان ولي وی زه پسې ورغلم چې ما ته لار وکړې وی کور ته ورغلم وی چې ور کوټې ته ما ته ډز به باندې کې مې چې تاسو یا خوښې وی چې دننه شومه وی برسنې په ځان اچولی وی برسن مې چې ټي وي چې نه ته یې موبایل کولو کړی و او د جینکو تصویران یې کتله مې دا مسله یې وکړه دا مسله وه خلک نن تش په کیسو خوشحالېږي چې کم مولا ورته ښه ښکلې ښکلې کیسې کوي بس مړس د چا املاس ته غوا هم نه پاسي پاک بس غلي دی او غلي راځي هغه څنګه مولا څنګه عالم دی چې ته بار سکې هغه به چپ ناست دي هله خو پاک ورځ خور یې اغوستل پکار دي ته خو د نبي وارث یې خلک به حلال او حرام کوي او ته به چپې ته څنګه مولا یې ته په ورځ د قیامت د الله دربار کې څنګه پیش کېږي ته به د الله دربار کې سبا سوې چې د امت بچي نن دا ماشومانان دا کم چې قتلیږي موږ چې واورو چې پلانکي ځای کې ماشوم پروت دی پلانکي ځای کې ماشوم پروت دی په دې کې به دا علما هم الله راټینګوي سبا دی ورته پلارانو ته ویلي دي چې د خپلو بچو له د ګیرو تربیت وکړئ او په یو بیان خو نه کېږي نه په یو بیان نه دا خو به ته هره جمعه هره هفته خلکو ته واز او نصیحت کې خلک به خپل تیارې خلک به تاله راځي نو څه ګناه به زما یې څه به ستایي زه کوم نه ترانه تپوس ته کوې او زه خپله غاړه بار بار مې ځان له خوله وچه کړه مری مې ځان له وچه کړه بار بار لګیا یم چې ورونو داسې وکړئ تاسو نه کوئ زه به ګناهګار نه یم تاسو به انشاءالله تاسو نه به الله تپوس کوي دا دویمه مسله مو اورېده چې په دې باره کې څه وایي چې تاسو به هغه هلک د جوخ جوخ نه ګورئ چې د کوم هلک په مخ باندې ویښته نشته د دې وجې نه تحفة الباري لیکي وی د کم هلک چې به مخ ویښته نه وي هغه سره به یوازې کینیم نه ښه ځان سره به سره یوازې به کینیم نه تنهایي کې به ځان سره نه کینې استاز دی مثلا د مدرسه کې زما ځان لایبرري ده ما له هلکان راځي بلا شي راځي نو چې ما له داسې هلک چې هغه به مخ ویښته نه وي زما دروازه به کوله وي د لایبررۍ دروازه به بنده نه ساتم دا د شریعت حکم دی ولې په دې معاشره کې هر قسمه خلک شته داسې بدنامي په خلکو لګېدلي دي چې یو سړی د خپلې کمرې نه راووتو او په هغه کمره کې د هغې د کور د ټبر یو زنانه دننه وه خو دې باتروم کې و نو چې دې باتروم نه زنانه دننه راغلې وه دې کمره کې بیا څه کار کو چې دې بار راوتې و نو هغه زنانه خپل کور ته نه وتلې چې خپل ټبر ورپسې چې کوم دی ډرامې شروع کړې شریعت د بدنامو لارې بندې کړي دي چې د کوم هلک په مخ ویښته نشته ځان سره به تنهایۍ کې نه کښېنې د دې اجازت نشته تنهایۍ کې د دې وجې نه حکیم اختر صاحب هغه په دې ډېر روحاني بیماری پای کې د دې ډېر ښکلی ذکر کړی دی بلې راغستی دي اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ځل یو هلک راغی چې په مخ یې ویښته نه و چې څنګه ویله کمرې ته راننوتو او اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په منډه د کمرې نه بهر راووتو
په یو منډه راووته او خپل وارث شبیر علي رحمه الله غیر راوغوښته ورته وی خبردار چې کله زه په خپله لایبررۍ کتابخانه کې یوازې ما دا سړی به ماله دننه نه رالیږي اجازت نشته ماله به داسې کس خواله نه رالیږي د دې وجې نه تر دې پورې علماو مسلې لیکلې ده چې پړون په سب کې به هم ځان سره داسې هلک نه ودرې په سب کې ستا ایمان ته دې خطره ده خو دا هلک په داسې طریقه چا تیار کړی دی زه پلار ما تیار کړی دی زه مور ما تیار کړی دی ما د خپل زوی داسې کړوړه جوړ کړي دي چې دی ما دې معاشرې ته پړکولی دی ده که نه ده د شریعت نظار شم ټول وایه ستا عجیبه شریعت الله را کړی دی وایي چې زنانه د خاوند د کور نه به سوا بل کور کې کپړې هم نه بدلي وایي کومې زنانه چې دا چا کره واده له لړه او دې د واده په کور کې کپړې بدلې کړې لکه زموږ زنانې چې تاسو به کوې نه ځان سره یې غوټې اګستي بیګونه اګستي د تره د زوی به واده د رواندار چې کم دی د لیور به واده چې ته په دغه کې او په هغې کې به چې کم دی د هغه د هینې به دغې پوره رشتې مونږ راټینګ کړي دي ځان سره به په شاپینګ بیگ کې چې کم دی دوه درې جوړې کپړې اغوستي ادا به دا پردي کور ته اوسي نو پر سار به یو قسمه جوړې واغوندي ماښام به بل قسمه سار به په پردو کور کې به دا کپړې بدلي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی چې کمې زنانه په پردي کور کې کپړې بدلې کړي دې هغه پرده اوشله وله کومه چې د دې او د الله تربیت وه د الله نبی به دې دومره پابندۍ لګولي سفیان ثوري رحمت الله علیه فرمایي وایي د جینۍ سره د زنانه سره یو شیطاني او داسې هلک سره 18 شیطانان کوشش انشاءالله وکړئ خبره مې د دواړو طرفونو وکړه خبره باندې پوه شوې که نه د مور او پلار ذمهوارې او بیا زما استاد ذمهوارې اول مور او پلار له پکار دی چې خپل بچې ساده باده جوړ کړي ښکلې ټوپۍ ورته په سره ځکه دې درندګانو نه بیا څنګه بچ کړې ته په خپل بچي پسې کم ځای ګرځې کم ځای کې ته په خپل سره روزګار نه کوې د خپلو بچو له به سره روټۍ چای نه راوړې ته به څوکیداري کوې د خپلو بچو نو ځکه شریعت بل طرف ته وایي تا او ما ته وایي چې د پردو بچو وګورې ای ته د خپلو بچو په شان وګورې ها پردو بچو ته د خپلو بچو په شان وګورې پردو بچو ته په بد نظر باندې مه ګورې ځکه د الله امر دی د الله حکم دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنان سړي په دې خبره باندې پوهه کا مؤمنان سړي په دې خبره باندې پوهه کا چې نظرونه ښکته کې شیخ موصلي رحمه الله ویلي دي وی زما د 13 مشایخو سره ملاقات شوی د 13 لوی علماو سره مې ملاقات شوی ملاقات ته تللی وم نو وی چې زه به ترې راروسختېدم نو ما به ورته وی چې څه نصیحتونه راته وکړې خبره باندې زما ورسېدی شیخ موصلي رحمه الله وی 13 اکابرین لوی علماو له لړم د دعا دپاره د نصایحو دپاره نو چې زه به راروسختېدم چې جي ما ته نصیحت وکړه نو وی د هر یو به اخري نصیحت داو د هر یو به اخري نصیحت داو چې د کم هلک په مخ ویښته نه وي د هغه د صحبت نه به ځان ساتي او به ځان سره تنهایۍ کې نه پرېږدي ځکه د عمر رضی قول دی ها د چا قول دی د عمر فاروق قول دی وی په یو عالم باندې ماته د درنده دومره خطر نشته چې درنده به مات کی په یو عالم باندې ماته د درنده نه دومره خطر نشته زه دومره نه یریږم چې یو عالم به درنده مات کی خو د دې نه ډېر یریږم په دې چې یو بېګیري کس وله راشي لږ وړوکې او دغه نه ماته په ده څومره خطر ښکاري وروڼو سوچ وکړئ د مسلمانانو معاشره ده د مسلمانانو وطن دی ځان له په خپله باندې خپل غم نه سیوا کو د خپلو غمونو په خپله د ختمولو د خپلو پریشانو د کمولو د خپل اولاد د حفاظت کولو مونږ له پکار دي چې مونږ خپل اولاد هغې له د سنتو موافق شکل صورت لباس دا جوړ کړو انشاءالله العزیز مونږ به د دغه فتنو نه بچ یو او که نه زما د بچي ویښته په دې دی کټي داسې اوړېدلي په دې دی داسې اوړېدلي او هغه شکل د جینۍ جوړ کړي نو د دې معاشره درندګانو ته هم بیا ګناه نشته هغې به هم ګرځي په دې پسې الله تعالی دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي او ورځ د محشر د بعضې احادیث پکې داسې دي که نه چې هغې په ویلو کې حیا سړي له ورځي ځکه ښځې زنانې ناستې دي ورته د بیان ته دې وخت کې زنانې اوري نو هغه حدیث زه نشم ویلی چې رسول الله سلم نازکې خبرې دې باره کې څه کړي دي چې داسې زنانه به جهنم کې زوړندېږي دا به د کم ځای نه تړلي په خبره زما پوهېږې دا به زوړندوي د کم ځای نه به زوړندوي الله دې موږ دغه عذابونو نه ټول بچ کړي ټول امین ووایې بس حاصل زما د بیان دا شو ما 2 آیاتونه لوستي وو 2 نیمګړي مې لوستي وو یو د سورې تحریم نه مې لوستی وو په هغې کې قو انفسکم و اهلیکم ناره خپل بچي خپل ځانونه د جهنم د اور نه بچ کړي د هغې معنی مې وکړې چې علموهم ادبوهم علم ورته ورکړئ ادب ورته وښیئ طریقې کار د ژوند ورته وښیئ
نو په دې بل صورت کې د سورې نور آیت مې لوستی و په هغې کې څه وایي په هغې کې وایي چې تاسو دا خپل نظرونه که پردی زنانه مهله راځي که داسې معصومان بچي راځي چې د هغوی په مخ ویښته نه وي تاسو هغوی ته مه ګورئ هغوی ته مه ګورئ نظرونه ښکته کړئ نو په دې باندې مې اراده شتې څه به کوو انشاءالله ته سوچ به وله کول غواړي که نه به کول غواړي کول به غواړي که نه ذمواري خو زموږ په سر ده که نه ما خو تاسو ضرور رسولی ده ما خو دغه غاړه وخلاصه شوه تاسو هم دا د الحمدلله واورېده او چې څومره کسان زموږ دې بیان ته دې وخت کې ناست دي ټولو هغوی ښه په غور سره واورېده ماښام ته به کم از کم 1400 کسانو دا برابر کړي زما ذمواري دا وه دې دی پورې د دې نه دا خبره په اخوا رسول دا ستاسو ذمواري ده نو د خپلو بچو به تربیت کوي انشاءالله کوو به که خیري کوي انشاءالله د غلط مجلس نه د غلط صحبت نه دې نه به چې کوم ځان بچ ساتو خپل بچیو به دې پوهیو چې بچیه اول چا سره ځم بس خپل جومات ته دا کور ته راځه بس دا د کور خواوشا کې ګرځه راګرځه او چې چا سره دی نو کور مور ته وایي چې دې پلانکي سره لاړم کور مور ته وایه مور پلار خبره وه چې دې پلانکي سره لاړم الله دې زموږ استادو حفاظت وکړي خدای دې زموږ د عزتونو حفاظت وکړي زموږ له خو الله داسې دین راکړی دی چې دې دین هېڅ څه څیز نه دی پرېښی هر یو څیز یې مونږ ته ښکاره کړی دی او صفا کړی دی نو انشاءالله العزیز زه هم د الله نه غواړم تاسو هم د الله نه غواړئ زه به ستاسو دپاره دعا کوم تاسو به زما دپاره کوئ چې الله زما د دنیا او د آخرت د عزتونو تحفظ وکړي او زه به دا دعا کوم چې الله دې ستاسو د عزتونو سره زما د ایمان هر څه حفاظت وکړي او خدای دې د دنیا زموږ دا لږه غونته کې زندګي د ایمان او د حیا سره تېره کړي واخر الدعوانا الحمدلله